لهم فيها فاکهة نو چې هر څنګه نحت او ناست وي او د خوراک سنوي نو بیا هم نو دوی دپاره به میوې وي او صرف میوې نه ولهم ما یدعون او دوی دپاره هغه څه چې دوی غواړي ولکم فیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین چې کوم ستاسو نفس غواړي او کوم باندې ستاسو سترګې یخیږي سلام قولا من رب الرحیم دا ټول نعمتونه وي انسان سره کور ولي او خوراک اسکاک وي او ښکلې ځای کې وي او دا یره وي چې یره دینه به ایستلی کېږي دا وختي دی او عارضي دی چې د چا دی چې د کور کم مالک دی هغه سره رابطه نشته تعلق نشته نو بیا هم یو پریشاني وي نو جنت کې به دا نه وي بلکې دا ټول انسانان به راجمع کړي شي دا ټول جنتیان به د الله رب العالمین دیدار به ورته نصیب شي او بره به یو برېښنا وشي نو دا ټول جنتیان به بره وګوري د خپل محبوب رب دیدار به وکړي نو بیا د الله رب کائنات د طرف نه به تپوس کېږي د دوی نه چې ای زما بندګانو تاسو په دې نعمتونو باندې دا ستاسو دپاره کافي دی په دې خوشحاله خفه خو به نه دا جنتیان به وایي چې ای زمونږ ربه داسې نعمتونه مونږ چې تصور هم د دې نه وکړې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر داسې نعمتونه به یې نه چېرته سترګو لیدلي او نه چېرته غوږونو د هغې په باره کې اورېدلي او نه چېرته د یو انسان په زړه باندې د هغې تصور تیر شوي وي داسې نعمتونه یا الله تا مونږ له دا نعمتونه راکړو نو دې نه بعد به زمونږ څه خواهش به پاتې وي نو الله رب کائنات به ورته فرمایي چې یو نعمت داسې دی چې هغه تاسو ته نن آخري په دنیا کې په جنت کې چې د آخري نعمت تاسو له در کومه هغه نعمت د دې ټولو نعمتونو د پاسه دی هغه دا چې اوس هم زه ناراضه شم نو دا نعمتونه تاسو نه اخیستی شم خو نن ورځ باندې زه دا نعمت تاسو له د آخري نعمت در کوم هغه دا چې نن نه پس د تاسو نه داسې راضي شم چې بیا به چاته ناراضه کېږم نه خپل رضامندۍ اعلان به الله رب العالمین جنتیانو ته به وکړي هغه نعمت چې کوم موږ او تاسو ته او د دې امت ټولو جنتیانو ته به په آخره کې ملاویږي الله رب العالمین هغه نعمت په دنیا کې صحابه کرامو ته ورکړی رضی الله عنهم ورضوا عنه زه دوی نه راضي یم دوی ما نه راضي دي دا نعمت الله جل شانه په دنیا کې صحابه کرامو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحبت او د معیت او د تعلق او د نسبت د برکت هغوی ته ورکړی دی نو په جنتیانو باندې به آخري اعلان دا وشي چې تاسو نه زه راضي یم نن نه پس به تاسو ناراضه کېږم به نه نو الله تبارک وتعالی طرف نه په دوی سلام واچولی سلام سلام به وفرمایلی شي سلام قولا سلام به وفرمایلی شي من رب الرحیم د رب مهربان د طرف نه رحیم دی رحیم د الله تبارک وتعالی هغه صفت دی چې کوم مؤمنانو سره خاص دی په قیامت کې په دنیا کې الله جل شانه رحمان دی مؤمن لم رزق ورکي کافر لم ورکي موحد لم ورکي مشرک لم ورکي متقی لم ورکي فاسق فاجر لم ورکي خپل دوست لم ورکي دشمن لم ورکي عام دی د الله جل شانه رحمانیت په دنیا کې هر چاله ورکي خپل دشمن لم رزق ورکي خپل دوست لم ورکي بلکې خپل دشمن له بعض اوقات زیات ورکي خپل دوست چې دی محدود ورکي او خپل دشمن چې دی په نرم او ګرم او تختونو باندې او لوی لوی چې دی هغه محلاتو کې ساتي او خپل دوستان چې دی اکثر په درویشۍ کې او اکثر په فقیرۍ کې او په تکلیفونو کې ساتي دا رحمان دی په دنیا کې دغه صفت عام دی او رحیم دی الله تبارک وتعالی په ورځ د محشر په مؤمنانو باندې خاص بیا په کافرانو باندې رحم نه بلکې اعلان به کېږي وامتازوا اليوم ایها المجرمون جدا شئ ای مجرمانو نن ورځ باندې مجرمان به جدا کړي شي حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله دا آیت کریمه به ولستلو نو غلبه حال به ور باندې غالب شو مغلوب الحال شو په جړه جړه باندې با ګیره مبارک چې دغه به د اوښکو نه ډک شو چې کله انسان په تنهایی کې کینی او په دې سوچو کې وامتاز اليوم ایها المجرمون ای مجرمانو نن جدا شي د محشر په میدان کې انبیا صدیقین شهدا صالحین صحابه کرام او قیامت پورې دا ټول انسانان الته موجود وي او الته اعلان وشي چې فلانکی دا بیل شي د مؤمنانو نه د مجرمان بیل شي نو څومره لوی بدبختی به وي نو د الله تبارک وتعالی نه په جړه جړه دا سوال کول پکار چې رب کائنات دغه مجرمانو د لیست نه د مجرمانو د فهرست نه موږ تاسو اوساتي او د متقیانو او پرهیزګارانو او د صالحانو په فهرست کې چې دغه موږ شامل کړي